السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النبوة والرسالة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. رواه الترمذي وقال هذا حديث صحيح. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. زما قابل قدر اور محترم معزز مشر حضرت مولانا مفتی فضل واحد سے دامت برکاتہ العالیہ اور عزیز روح رواں حضرت مولانا قاضی حکیم شاہ سے، حضرت مفتی فرمان اللہ سے، حضرت مولانا زبیر سے، دانشور بلگری اور نور علماء کرام تجسمرا حاضر دی. تو باہرنا زمانہ یوسی 37 امیر حضرت مولانا عطا اللہ سے اور نور علماء کرام، طلباء کرام، ملمانا زمون کو تاسو چې نن دلته کې راوړل شوي یو، دا داسې نه ده چې مازدیګر لمونځ کې اعلان وشو او په دونه خلک راغی او جمع شو او لوډ سپیکر لګېدلې وې. دا د ډېرو ورځو نه دا ملګري محنتونه کوي، د ډېرو ورځو شپو نه کلی په کلی، گلے په گلے، جماعت په جماعت، اجرا و بیٹھک پای کې خصوصي او عمومي ملاقاتونه او په هر کور او په هر درشل باندې د ختم نبوت خبره کول، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د عشق او محبت نعره لګول. داغی نفس چرتا دا یو گلشن چې بحث ناس دی، دا وجود تراره اللہ پاک تے بخبر دربار کی قبول کی. اللہ دې زموږ دې مرګرو دا خپل منډې ترډې دا سایو کوشش دا بخبر دربار کی قبول کی او اللہ دې په ډېر سبانه بدل کی. او الله پاک ته خپل سره سم محنت کړو او باقي کی اخلاص باقی دا الله رب العزت ډېر لوی شان دی. او بل چا په واسطه سره چې مو خبره کوو چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عشق او محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لوی شان چې هغه د ختم نبوت یو ډېر لوی شان دی او لوی تاج دی. د هغې د تحفظ دپاره منډې تړلې وکړ ورځ او شپه د هغې لپاره یو گفت کول دا ډېر لوی اعزاز دی او دا ډېر لوی شان دی چې الله چاته ورکړي. الله یې زموږ ټول نصیب کړي. دا خبره مې دې پورې کوله عزیزانو چې دا موږ ټول دلته راغونډ شوي یو، ډېر تعداد پکې د مشرانو دی. الله پاک دې د دوی د دې سپینو ډکو د برکته زموږ دا ناسته قبوله کړي. او ډېر نوجوانان پکې موږ دلته کې د یو مقصد دپاره راغلي. هغه مقصد دا دی چې زموږ دا ملګري تاسو ګوره اکثر جماعتونو کې بیانات هم کېږي
عالم مجلس تحفظ ختم نبوت په سټیج لاندې او د تحفظ ختم نبوت خبره کوي دې خبره تاسو ضرورت پېښ شوی دی د دې خبرې مقصد څه دی او دا موږ ولې کوو الحمدلله موږ تاسو ټول مسلمانان او دا کلمه ویل د لا اله الا الله محمد رسول الله د دې کلمې یو جز د لا اله الا الله لا اله الا الله دا الله پاک نا علاوه بل څوک د عبادت لایق نشته در توحید کلمه دې پورا کلمې په ځما کې د توحید یو ټوکړه نو موږ تاسو ټول مسلمانان ځکه چې موږ د الله د توحید اقرار کوو تاسو الحمدلله دیم ټوکړه د محمد رسول الله چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پاک رسول دی د دویم ټوکړه او دریم یو د دې دوانو نه یو مضمون دی چې هغه پټ دی هغه دا چې د دې پسې به دا دی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس څنګه چې دا زموږ عقیده ده چې الله یو دی بس د عبادت لایق نشته څنګه چې دا زموږ عقیده ده چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی دغه رنګي موثر دي دوانو خلاصه بیا دار او باس دریم یو جز چې د محمد صلی الله علیه وسلم نه بعد بل پیغمبر راتلو والا نشته زمو فقها لیکي چې دا چا دا عقیده نه او چا ته دې مبارک پوره معلومات نه نو هغه مسلمان نه دی اوله کې موږ د مرګرو چې باندې په دې غشتونه کولې خپل کور کې نمو په مجلسونو کې چې کور کې لګوای چې زنانو ته پته ولګي چې زموږ پیغمبر څوک دی او دا نوم څه دی او دا عقیده ورته وه چې یو خو د محمد صلی الله علیه وسلم نه بس بل پیغمبر راتلو والا نشته یو داس دی او دویم او دا ټکی وه چې عیسی علیه السلام د الله نبی دی او هغه په اسمانونو کې دی هغه ورا کوزيږي قرب قیامت او دا یو څو کارونه دی هغه په برازي نو مرګري کارګزاري بیان ولا موږ د څنګه چلو شنو کارګزاري و ناوي شرع و چې بیا ته وی کومور ته وی چې زموږ د پیغمبر سره نه یعنی وی چې دوست خدای دې چې دوست خدای خو دې په لوي سره وی دوست خدای دې نو په دې نه پوهیږي چې محمد صلی الله علیه وسلم دې نومي دا رسول دې رسول یې خبر یو ور ټول موږ دا عقیده خلکو ته اوخایو دا خلک دې تبلیغات نه کار کوي دا یو خبره راټینګ کړي دا چې موږ تاسو الله پیدا کړی او دا الله نه بغیر بس پیدا کولو نشته دی او خالق زموږ الله دې بس خالق نشته او مالک زموږ الله بس مالک نشته نو کوئی دا یو خبره ده ګدالو پړای کې نه دا واتس په ټیک ټاک او موږ خدا وایو مسلم نه راځي دا خبره لکه دا خبره موږ تاسو یو داس دکو چې زموږ او تاسو موږ مسلمانانو د دې کلمې په بنیاد مسلمانانو او د دې کلمې مطلب دا دی چې یو توحید دی او رسالت دی او د پیغمبر علیه السلام ختم نبوت عقیده نو توحید رسالت او د ختم نبوت عقیده موږ تاسو ساتو کلکه زموږ استاد ټول دا عقیده او زموږ استاد هر باندې چې دا اوس د 16 کسان ناشو موږ به کاله کور ته لاړ شو په کور کې دا مسله بل کور ته بل مور ته بل رور ته بل خپلوانو کې عقیده دا خبر اوخای چې قیامت پر نو ټول یو د مسلمان ان شاء الله پاسو وخت کې
نو موږ تاسو الحمدلله ټول مسلمانان د الله توحید اقرار هم کړی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت اقرار هم کړی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره صرف ایمان اورلو باندې کمال د ایمان نه حاصلې سو پورې چې د پیغمبر علیه السلام سره کلک محبت په کلک محبت باندې به موږ او تاسو بیړه پار کیږي او محبت داسې محبت ده څنګه وختي ما دیګر نو نه بعد مولا یقین چا سے امام سے خبر وکړه چې پیغمبر علیه السلام صفا فرمایلی دي چې لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین تاسو کې به ایمان والا کامل ایمان والا سړی ال جوړي چې هغه زور ته دومره محبوب شم چې د پلان نه مدد زیات محبوب یم د مور او پلان نه د بچو نه د خپلو خپلوانو نه د ټولو خلکو نه او چې کله دا نه نو ګورغه ایمان به سره محبوب الله پاک د منظور نه دی او پیغمبر د منظور نه نو دا الله د پیغمبر سره کلک محبت پرېدار محبت سره او دا د دنیا اصول دي چې چا سره محبت دي داغه خبره ولا خوان ورته دځکه د چا سره محبت دي داغه په شان داسته ولا مزه ورته د چا سره محبت دي هغه شان جامې جوړي هغه شان صادر جوړي هغه شان صادر تاوي یو محبوبي غسپټي دچا د دې په غسپټ باندې په غستر باندې صادر چي یروي دا محبوب مدا سي لاس له غسپټي دې لړل مزه راځي صحابه کرام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د رښتیانو محبت کړو او نبی مونږ بار بار دا خودلی چې پیغمبر سره محبت څنګه او داغینا کتابونه او ذخیره د احادیث ډکه پرته د پیغمبر علیه السلام لاړې مبارک چې د سما کې تلې دا او د صوبې چې دلان دې تلې ترمذی شریف کی روایت ده چې د پیغمبر لاړې چې دلان دې تلې دا او د صوبې چې دلې تلې خلکو صحابه پر افضل پورې بغلې چې دا ملاو نشولې نو بیا به دا چا چې مګر داغه د لاس پورې په لاس راغو هغه به ځان پورې مو چې هغه دوه راته ورسي چې کوم صحابه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او په قدر دې پرېږي هغه صحابه د پیغمبر عمل سره دغه د ویل شي ایمان او زکه د خلکو له خدای پاک یو سرټیفیکیټ ورکو چې رضی الله عنهم ورضوا عنه او دا زموږ عقیده چې صحابه کرام دا د حق معیار صحابه کرام دا د ایمان تله ځکه الله فرمایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا دې خلکو د ایمان اورل چې تاسو ایمان اورل الله به هدایت کوي او ځکه هو الله پاک د الله پیغمبر صحابه مبارک فرمایي اصحاب النجوم زمان صحابه کرام د رستورو پټان دي چې ستوري خلکو د لار په ستورو لپاره پیدا وي صحابه خلکو د لار په دې لار باندې زه موږ کنه اهدنا الصراط المستقيم الله صراط المستقيم راته وکړه او صراط المستقيم باندې مضبوط کړي صراط الذين انعمت عليهم او لا دای کسانو چې تا په انعام کړي اسوبو دا انبیاء او صدیقین او شهدا او صالحین دا دای خلکو لا ګویا موږ په موږ کې دا څه وایو چې خدای ماته د انبیاء لاره وکړي ادا څه سړی دا موږ کې څه نو خپل به سړی لا نه وناړي د خدای سره خبرې څوک چې موږ کې د الله سره خبرې
نو دې خدای پاک ته وایي چې خدای پاک ما ته د انبیاء لاره وښایه، یا الله ما ته د صدیقینو لاره وښایه، یا الله ما ته د شهداو لاره وښایه، یا الله ما ته د صالحینو لاره وښایه. اوس مصیبت دا دی موږ بلې اوس پوهېږو نه، نو موږ یې کړه 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 زر زر یې ووایو. هغه ډرون تیاره ده، پایلټ پکې نه او تیاره چلیږي. موږ اکثر بل ځای ګرځویان کې په بازار کې چا سره جنګ وي یا چې په پارک کې ګرځو، او اوس مو چړیاګر جوړ شي، چړیاګر ته خلک رواني او دلته داسې کټه پورته کېږي ټک کړک کړک، واپس کته شي سر په کتاب سلام علیکم برابر شو. اوشمار د دې شمار نه پیغمبر ولا فرمایي کله وی نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن نقر الدیک د بانګي په شان ډونګې کول، کله وی نقر الغراب د کارګه په شان د کې ډونګې وکړ، دې معنا فرمایي. او حدیث کې څوک صحیح مور نه کوي، بعد کې بار بار پیغمبر د اکثر زناور سره تشبیه ورکړي ده، دې د کارګه په شان ډونګې وکړ، کله وی د بانګي په شان ډونګې وکړ، کله وی دا چې سپي په شان د کې لاسونه به کې وخوروي، لاسونه چت ساتي، کله وی د ګیدړ په شان د کې لاسونه داسې وکوي، کله وی تاسو د بروج البعیر د اوښ په شان د کې کېنئ. دې ټولو کې دا مسله ده، علما محدثین فرمایي چې دا ځکه چې دا مزد سړي ته انسانیت ښیي، چې څوک مزد غلط کوي صحیح نه کوي، دغه حیوانیت نه کې انسانیت کم راځي. چې موږ تاسو د دې شتونو خیال وساتو. اقوا طرف ته غلط طرف ته هغه موږ زموږ منظور صحیح وي، زموږ اعمال صحیح وي، زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت وي، زموږ هر عمل د رسول الله مطابق. او چې کله محبت راشي بیا هر عمل آسان. صحابو کې محبت وو، د محبت د وجه هر عمل آسان. موږ یې محبت کمې دي، د محبت د وجه هغه خبرې منل هغه بیا د شانتي ګران شي. هغه تاسو سوچئ چې د پلار سره محبت دي، د مور سره محبت دي، چې مور او پلار چری او تلی قبرستان پر خدای پاک ته وکړو، او چې جلدی الله دې ته بهترین طریقې سره د خدمت توفیق ورکړي. امين. امر او پلان چې دا وره دا جنت دروازې دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي صحابي ته پوښتنه کې چې چا سره مور پلان سره څنګه سلوک وساته، نو پیغمبر صاحب فرمایي هما نارک او جنت، دا ډول ستا جهنم دی یا جنت. چا چې مور پلان سره محبت وي، چې مور ورته وایي چې بچې زما هو ګنډېرو ته تړل شوی دی، یا زما الوا ته تړل شوی دی، یا زما شوربې ته تړل شوی مثلا، یا زما فلاني شي ته، نو دا چا چې محبت دي دا غزبې دې زر پاسې او زبردستي هغه د مور ارمان پوره دې ځکه. او د چا چې محبت نه وي هغه بیا هنګام انګاجن دی کا باندې نو باندې کوي، نو پدې چې کوي د خیر قسمت نه دغه رنګ چې چا د الله د رسول سره محبت وي او د الله سره محبت وي، بیا هر خبره منل د الله د پیغمبر دغه وته آسان. او دویمه طریقه دا چې د چا سره محبت وي، یو خو به هغه خبره مني، بل د دې محبوب دشمن چې راځي به نفرت. زموږ استادو اولنی دشمن هغه نفس او شیطان، او دویم نمبر دشمن هغه موږ ته خدای پاک په قرآن پاک کې فرمایلی چې تاسو يهود او نصارا ستاسو دشمنان، او فرمایي لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. او نن سبا د يهود نصارا چې ټوپک کې هو دي هغه مختلف ته بټي باندې ویلې فرقې د واسي باو فرقو کې یو غټه فرقه هغه د قادیانانو ده،
هغه د مرزا غلام احمد قادیانی او فتنه چې هغه شروع شو او دغه يهود نصارا او د نظام شروع کړ دې لپاره چې د مسلمان د ایمان اخلاص هغه سره د مسلمان نه نور څه غم نشته هغه د مخکې لیشي د ایمان نه منګي دا د کړ نقصان او دا ډېر ویل یاره ځکه د مسلمان د ایمان داسې ډېر غټه اسلحه ده چې دا کله مضبوط وي کنه نو بیا دې مخې ته کفر نشي کېږي نو مرزا غلام احمد قادیانی هغه راغی ځان نه خسړې جوړ کړ او اخره کې پکې هغه خپل خباثت او خپل شیطانت راښکاره شو کار دا و چې د مسلمانانو چې د خپل پیغمبر سره کوم راسه کوم لمن کې کړل چې هغه کټ زموږ منځونه زموږ روزه زموږ زکات زموږ تلاوت زموږ تهجد زموږ ذکر اذکار هغه تمام دي شکر دې الله پاک سره توفیق راکړي دې شکر یې سره پکار دی خو کمال درځي والا نه यो बाजार ज़्यादा मौजूदात वो कमाल तरजीह वाला ने लोगों बखलासी जो मसला है लासी वो बदे बात अक्सर दुआ की दुआ आखिर में याद आ रहा है कि अल्लाह के सलाम सबारक शफाअत और याद आ रहा है अल्लाह के सलाम बला मुबारक वाले हाउल मुस्तन सीधा हुआ आमीन दाजों में आखिर में असरार खुदा पाक खुदा हुआ जो दा काफिरान और दाखिल जिला वाले की रहूँगा खास तो मुसलमानों मामूली मामूली खर्च किए हो बड़ो खर्च किए हो बाहर फिर किए हो बाहर यो फील्ड की अगर वो जो तक मेहनत की चीज़ ताल्लुक तकबल पैगंबर न करे ज़माने में मैंने ताफ़ुज़ साथ में रबूत अल्हम्दुलिल्लाह बाहर जाए कि दुनिया पिंजों पर लाज़िम अंदर मेहनत की दखल को मुसलमान द ईमान महफूज बात दा कौन मेहनत दुरे नबी द दुनिया अपने सर तलाक से अंत बता का तबलीगी जमात मिलावी आगे बता खबर रखी अल्लाह तौहीद रसूलुल्लाह रिसालत और दा कोई चीज पैगंबर अलैहिस्सलाम दखल पे नबूत पर सदका के दाखला उनका मिला हो जाए ऐसे हुए और नन से दुनिया कोट तलाक से तो अल्हम्दुलिल्लाह ताकि मुझे कर दे द आलिम मजलिस तहफ्फुज़ खत नबूत रिसाला मिला ली द आलिम मजलिस कंप्लीट करता मिला ली द आलिम मजलिस यो मुला यो तालिब पर मिला ली यो मेहनत तोड़ की पर मिला ली इंशाअल्लाह और कब तक जवाब से अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़मून दौलमा देवबंद दीगत देर ना जो चिना रसीदली द मदरसे पर शक्ल की जो कारी पर शक्ल की जो आलिम पर शक्ल की दक्कत अल्हम्दुलिल्लाह दा मंदिर मेहनत की दा ये खबर मेहनत की तुम होता दा खबर इज्जत ज़मून नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मुंह बड़े अकीदा बाने तरकबर पूरी इंशाअल्लाह और दा अकीदा बखवारो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पंजाब के नबी बनी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने और व्याकरण जरूर कोई चाहे तो हदीस किराने से ईसा अलैहिस्सलाम तो इन ईसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम वफात हुए ले और ईसा अलैहिस्सलाम और में क़यामत पर गुज़रेगी बदे बिया ज़ान ईसा जो की ईसा है नमो को हिस्से ईसा ने ते देवाने ऐसे जे देवाने दा खबर है कि हां सब तो देवाने तो दिते देवाने ईसा सब शांत है जका जिता हम पेजनु तारुन
मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दे, मिर्जा गुलाम अहमद او غلام مرتضی د پلان نوم دی، چراغ بیبي د مور نوم دی. عیسی علیه السلام د سره پلان و او د عیسی علیه السلام د مور نوم هم مریم بیبي و. څه دروغجن دی. بل عیسی علیه السلام باره کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې هغه به سور سپین هوتک تورې او موږ د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هر یو نبی چې په خپل قوم کې راشي هغه په خپل قوم کې د ټولو نه ښکلی وي، صورت په اعتبار سره د ټولو نه ښکلی، د سیرت او د کردار په اعتبار سره د ټولو نه اعلی او د اواز په اعتبار سره د ټولو نه ښایسته اواز. ستاسو صورت هم د کتو نه دی، تک تور ورډډولې او سیرت کې د ویلو نه دی، ټول د ګن بلا نه ډک. ته هغه شی وخت دی دروځل. بل دا چې عیسی علیه السلام نه کې ښودل شوي دي چې هغه راشي دا کار وسایي هغه به خنزیر قتل دی، صلیب به ماته او دجال نو قتل کړي. تا دجال نو کړ، دجال الله راغلی او صلیب ورته باندې صلیب کوزم شته او خنزیر نه قتل کړي، خنزیر کوزم دا خنزیران کړي. او بل بدای چې د کافرانو زور شور دا به ختم کی، واحد د مسلمانانو جنت پي اوس کوم یو صلاح وځو ته دروغ وای بیا دا دلته وخت یې او بیا وفات کیږي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په روضه مبارک کې د ابوبکر صدیق او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره یو ځای سره رب غالب پاک دی کو دبل کیږي. دا د عمر هغه په لیټر کې راځي. دا زموږ یو عقیده ده چې عیسی علیه السلام هغه اوس په اسمان کې دی او قیامت ته نږدې راځي. زموږ عقیده ده چې ان شاء الله د کوپر څو په باندې ارسو نه پاره وي او ضروري وي. ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي انا خاتم النبیین لا نبی بعد، ظاهر نه نبی و ټول انبیاء زمانه په بل نبی نه راځي. دا ولې وایي پیغمبر علیه السلام یې ظاهر نه نبی و بل نبی نه راځي. اوس کې بل سره راشي او هغه پس طریقې ته څوک متاثر شي، یو طریقه نه متاثر کېدو نشته چې په هغې د پیغمبر وروسته بل څوک متاثر شي. او په هغوی سره الله نبي وه مونږ ورته یې دا مونږ د محمد رسول الله ویلي دي، هغه وایي چې لا نبي بعد دي او تو یې زه نبي باندې حالت دروغجن دي. هغه ډېر ښکلی ولې دي، هغه ډېر ماهر ولې دی. نو موږ تاسو دا عقیده زده کړو او خپل ځان خپل بچي خپل کوروالا خپل کور نارینه او زنانه په دې باندې پوه کړو. دې نه بغیر ایمان کامل نه دی او دې نه بغیر ایمان نه دی. دا مشران زموږ روز او شپه تفصیلي خبر به تاسو ته انشاءالله زموږ د بعد زموږ صوبایي امیر حضرت مولانا مفتی شهاب الدین مقدس سے دعوت برکات مناجیو تاسو ټول په روزو کې پخترونو کې پتا پاره دا خبره په تفصیل سره وایو. روز او شپه دلته والدا ټول څه کوي ګرځي او باندې تر څنګه دې مسلې لپاره څنګه تبلیغ والا دې روان شي خپل بستر خپل وخت چټي وایي
خپل کور پرېږدي، خپل بچي پرېږدي، خپل کاروبار پرېږدي او خپله بستره والي، خپلې پیسې والي او دلته تشکیل وکړي او تشکیل والا ورته وایي ته کوټې ته لاړ شه، کوټې ته لاړ شي. د کوټې چې ته په یو ځنګل کې یا ته په یو غار کې چاته کلمه وښیي او د مونږ مذاکره کوي، هېڅ فایده نوره نشته. صرف دا فایده ده چې دی سړي لمونځ وشي، دی لمونځ کوي، هغه د لمونځ دعوت ورکړي، کور په کور ګرځي چې د دا سړی د قیامت په ورځ باندې کم از کم مسلمان برسي. بس هلته د ایمان ورسول دي چې هلته یو بېله ورسېدو کنه بیا د نور ډاکوان نشته. ډاکوان دې قبره پورې ډاکوان دې نور یاد ساته. دغه رنګې الحمدلله زموږ ملګري د عالم باجس تحفظ ختم نبوت کور په کور ګلې په ګلې ضلع تحصیل او صوبه او ملک باندې دغه محنت کوي. ستاسو د الله پیغمبر سره محبت وکړئ او ایمان کلک وساتئ، محفوظ ساتئ. دا څوک دغه ډاکه ونه وایي په دې پورې څومره چې اوسیز قیمتي وي د هغې خلک ډېر حفاظت کوي. زموږ او ستاسو قیمتي سرمایه څه شی دی؟ ایمان. هغه ایمان دی. ایمان کافر هیڅ نه لري. کافر به زما د ګاډي نه څه ویرېږي، کافر به زما موږ د لاهور نه شل کاله وروسته یو د امریکې نه وسو او نه دغه زموږ د کامیابۍ معیار زموږ د کامیابۍ معیار ایمان دی او موږ زموږ ایمان وکړو. هغوی زموږ د بلډینګ نه متاثره کېږي، هغوی زموږ د جان نه متاثره کېږي، هغوی زموږ د میزایل نه متاثره کېږي. امر تاسو هغې به حکم شته اعدوا له ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ځان تیار سره انشاءالله. کافر چې لږ په تګه سترګه ګوري هغه ته وخت جواب ملاوي انشاءالله. زموږ د پاکستان هغه طرف تیاری شته انشاءالله. یوازې دا چې که موږ موضوعونه کوو، تبلیغونه کوو، مدرسې مو راوړلې دي، موږ هر څه کوو. زموږ نبي بین الاقوامي نبي، زموږ د نبي مشن بین الاقوامي مشن، دې وجې نه په بین الاقوامي مشن کې هر څه راځي. موږ او تاسو به دې سیزون د پاره تیار ساتو. او کافر د دغه نه دی نه لري، کافر د ایمان نه لري، کافر د دې جومات د منارو نه لري، کافر د دې مدرسو نه لري، کافر د دې پټکو نه لري. قسم دومره د ټمبم نه لري سوچ دې پټکی نه لري. دا اوس ګورو مې په شروع کړل طالبان د طالبان دی او د امن کې ولې د غرب څو مال خدا څخه ولې ودر واغس. الله رب العزت زموږ استاد خپل پیغمبر باندې کلک محبت نصیب او الله زموږ استاد کلک ایمان نصیب ان شاء الله العزیز. تاسو چې څومره ملګري دي علاقې سره متعلق دي ټول کوشش کوئ دلته کې زموږ د دې یوسي امیر حضرت مفتی فرمان الله صاحب دی او زموږ عالم مجلس تحفظ ختم نبوت په حوالې سره چې څه قسم ضرورت راځي دا زموږ ملګري دي. ان شاء الله العزیز تاسو ته پمفلټ پکاري، تاسو څه مسلې وضاحت پکاري او تفصیل سره ان شاء الله مفتی سے زمون نه بعد بیان کوي. دغه قاسم علي خان دې دې په خان چې څه قسم مسله وي کو نور دې جمعې پر باندې کوم څه انتظار راځي او د حضرت مفتی سره ملاقات کوي د مسلې ته پوښتنه کوي او هم ان شاء الله چا داسې قسم مسله راځي. نن ما یو قاداني مسلمان شو د کلمه ویلو اوس لاهور کې پاتې کېږي. نن یې ما ته مسج کړو، وعده کړی زوی شو، ما ورته دعا وکړله مې خدای پاک دې د قادیانو لپاره یو ډېر لوی اسلحه جوړه کړي، الله دې لوی کړي. نو ډېر زیات خوشحاله نو دغه رنګې دا چې کوم مسلمانان کېږي او بیا ورته ملاوي چې خوشحاله وي، د سکون ملاوي. سکون خدای پاک په ایمان کې او د اسلام بل الله رب العزت کو ساتو دنیا آخرت خسته کی. اللہ دنیا آخرت خیر نمانا مان